اوس چې کله مړ شي اوس هم ځانونه رایکاران جوړ کړي دي، خلکو ته ځان ښیي، خلکو مخکې ډېر ښه سړی و، موږ ورباندې ډېر خفه یو، هېڅ ښه سړی نه و. الله تا ورباندې سره خفه مه که، نه دې ستا خفګان ته ضرورت شته. خو افسوس خبره دی چې نن موږ مسلماني چا په تسبو کې بند کړي دی، چا په صرف 5 وخته منځه کې بند کړي دی، چا په مسجد کې بند کړي دی، چا په ذکر اذکار کې بند کړي دی، چا په صرف تش تلاوت کې بند کړي دی، او ځانو ته وایي چې موږ د جنت توتیان یو او د جنت ټکټ جیب کې ګرځوي. یو کس په بیمار وي، په کټ په پروت وي، هغه به دومره غریب وي چې د خپل علاج کولو پیسې ورسره نه وي، د علاج کولو وس نه لري. او دې چې کله وفات شي د دې خپلوان رشته داران د دې کلیوال به تشریف فرما شي، را به شي او ځانونه به ډېر خفه کوي چې مونږ د دې په مرګ خفه یو، ډېر ښه انسان و. نو تاسو دوی نه پوښتنه وکړئ، د دې کلیوالو نه، د دې خپلوانو نه، د دې رشته دارانو نه چې دا کم ټیم بیمار و، هغه ټیم تاسو چېرته وي؟ په کار خو دا چې کم ټیم دا بیمار و هغې ټیم تاسو دې سره مرسته کړې وې، تاسو دې ته د علاج پیسې ورکړې وې چې دې علاج کړی وې، دې هسپتال ته تللی وې. خو چې کم ټیم بیمار و هغې ټیم تاسو د دې هېڅ خیر خبر نه اخیستلو، تاسو سره د دې تپوس هم نه کول. اوس چې کله مړ شي اوس هم ځانونه رایکاران جوړ کړي دي، خلکو ته ځان ښیي، خلکو مخکې ډېر ښه سړی و، موږ ورباندې ډېر خفه یو، هېڅ ښه سړی نه و. الله تا ورباندې سره خفه مه که، نه دې ستا خفګان ته ضرورت شته. ول چې کم ټیم دا بیمار و هغې ټیم ته چېرته وي؟ هغې ټیم کې ستا د حق جوړېدلو چې تا دې سره مرسته کړې وې، تا دې ته د علاج روپۍ ورکړې وې، دا تا هسپتال ته بوتلی وې، هغې ټیم کې خو سره تا د دې تپوس هم نه کول. اوس چې کله مړ شو اوس خلکو ته ځان ښیي چې زه د دې په مرګ باندې خفه یم، دا ډېر ښه سړی و. دې ته مسلماني نه وایي، مسلماني خو دې ته وایي چې کس بیمار دی، هغه په کټ پروت دی، هغه د علاج پیسې نشته هغې سره، او ته مالدار یې، ته وس لرې، ته هغې سره مرسته وکړه، هغې ته د علاج روپۍ ورکړه، دې ته وایي مسلماني. خو افسوس خبره دی چې نن موږ مسلماني چا په تسبو کې بند کړي دی، چا په صرف 5 وخته منځه کې بند کړي دی، چا په مسجد کې بند کړي دی، چا په ذکر اذکار کې بند کړي دی، چا په صرف تش تلاوت کې بند کړي دی، او ځانو ته وایي چې موږ د جنت توتیان یو او د جنت ټکټ جیب کې ګرځوي. ولې تا باندې د بندګانو حق نشته؟ صرف د الله پاک حق دی تا باندې، که د بندګانو حق شته؟ نو چې کله ستا د خپلوانو که رشته دارانو که کلیوالو که څوک بیمار شي هغه وس د علاج نه لري، تا باندې دا فرض دی چې ته هغې سره مرسته وکړې، مدد وکړې ورسره، هغې ته د علاج پیسې ورکړې، هغه هسپتال ته بوځې.